الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول بجمع بان يزول درود شريف عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه د شاعرۍ په دې میدان کې د دې محفل زما اولنۍ تجربه وه او ټولو کلیوالو ته مې او ټولو شعراو ته مې چې انشاءالله د دې نه په ښه نظم باندې او په ښه انداز باندې کلیزي محفل هم په ما باندې انشاءالله دا امانت دی په ما مقرض دی انشاءالله چې دغه نه ښایسته ښکلې محفل به په ښه انداز درله انشاءالله سالانه زه انشاءالله کوم زه شکریه ادا کوم د خپلو ډېرو ګرانو قدردانو مېلمنو منیر بونیري صاحب چې د ډېر لرې ځای نه تاسو تشریف اوري وکړه زموږ دې خړې خاورې ته او زموږ د خپلو دردمندې علاقې ته چې د تېرو ډېرو ورځو نه د ډېرې بد امنۍ او د یو غم او د یو غریبۍ او د یو غربت په څپېړو باندې وهلې شوې وه زه شکریه ادا کوم د عبید ملنګ صاحب ابوي راغلل د قاري صاحب او دغه رنګې د ضمیر صاحب ډېر مېلمانه ناست دي زه چونکې وخت تاسو له درکول غواړم نو دې وجې نه د نومونو نه زه احتراز کوم خو انتهایي اختصار سره ضمیر صاحب تاسو ته دا وایم چې خاص کر د شاعرانو ته چې دلته ستاسو راغوښتل په دې سټیج باندې کېناستل ما د قوم او د دې معاشري یوه خبره په ځان په سر اوچته کړې ده یقینا چې تاسو ته وکتل وي او یقینا چې تاسو ته به احساس کېږي دا تاسو چې په کوم ځای کې ناست یې د دې نوم دی دارالعلوم افضلیه الحمدلله په 2016 کې د دې آغاز ما کړی و او زما چې کوم مقصد دی زه خپل الحمدلله پی ایچ ډي سکالر طرف ته روان وایم او قرطبه یونیورسټۍ نه انفل کوم انشاءالله القریب نیکسټ کې پی ایچ ډي لیول ته ځم انشاءالله او خپل قومي امن کې واړیافته یم د حکومت پاکستان په طرف نه الحمدلله زما یو مقصد او زما نظریه دا د نور مولیانو لږه ورته جدا ده لږ ورته جدا او دغه زه لرم نو زه په دې اداره کې الحمدلله د درس نظامي ورسره حفظ ناظره او سکول تر میټریکه پورې او نن چې تاسو داسې د ملګري ناستې نو دا د دې خبرې یادګیرنه چې نن په دې اداره کې د کمپیوټر لیب او د انګلیش لینګویج سنټر افتتاح ده چې دا به ستاسو په لاس باندې دلته کې د کمپیوټر افتتاح ده چې هغې کې به زما د دې کلي خلک اشنغرۍ ته ځي سکیم چوک ته یا یو ځای ته بل ځای ته کالج ته ځي او په زرګو پیسې لګوي نو زه ټولو نوجوانانو ته وایم چې انشاءالله د یکم تاریخ نه را روان یکم تاریخ نه د ډیپلوما انفارمیشن ټیکنالوجي سی ای ټي او ګرافیک ډیزاینینګ او څومره چې د کمپیوټر کورسز دي ما په دغه کې تاسو لیکلي دي الحمدلله دلته کې به تاسو ته د یکم تاریخ نه هغه اویلیبل وي لاندې کمپیوټر لیب انشاءالله افتتاح به هم د دې مشرانو په لاس باندې انشاءالله العزیز القریب چې محفل ختم شي دي به کوي انشاءالله نو دویم نمبر انشاءالله دلته کې د انګلیش لینګویج چې هغې کې د بګنر نه د اخره پورې چې کوم د که تاسو کې داسې زما کلیوال وي چې هغې د پي ایم ایس دپاره سی ایس ایس دپاره ډایرکټریټ دپاره هغې د انټرویو تیاری کوي د هغې دپاره هم انتظام پکې شته ضمیر صاحب او ټول کوم مشران دي تاسو څه دا ویل غواړم چې د ادارې نه زه خپلو شاګردانو ته وایم چې زه د ادارې د ممبر او د محراب دپاره مولا نه تیاروم زه مولا تیاروم د فیلډ دپاره زه مولا تیاروم چې افیسر جوړ شي زه مولا تیاروم چې هغه پولیس افسر وي زه عالم جوړوم چې هغه د پي ایم ایس افسر راشي او هغه په سر باندې دستار د رسول الله پروت وي چې هغه داسې زه یو عالم تیاروم چې هغه بیا زما تاڼه کې محرر هم ناست دي هغه ایس ایچ او هم ناست دي هغه ډي ایس پي هم ناست دي چې زما آی جي زما عالم راشي انشاءالله زه هغې قافله باندې روان یم په هغه قافله باندې زه کار کوم الحمدلله نو د دې شاعري چې شعرا ته الحمدلله همدلته کې زما دې کلیوال ته پته ده په غټه غټه سطح باندې غټ زموږ محافل کېږي غټ غټ علما غټ غټ سیاسي سماجي قایدین ورته راځي الحمدلله خو چې ما دا فیصله وکړه نو ما ته اوس هم میسجونه پراته دي چې ډېر غټ غټ میسجونه راغلو ډېرو غټو خلکو ویل یاره دا مفتي صاحب دا تا سره نه ښایي دا تا سره نه ښایي ما ورته ویل بچې په حقیقت باندې پوه نه د معاشري او د عوامو د نوجوانانو دوه قسمه خلک تربیت کوي یو مولا دی او یو شاعر دی یو مولا دی یو شاعر دی مولا تربیت کوي د قرآن نه د کتاب نه د اسلام نه شاعر چې کوم دی ستا حقیقت بیانوي د خپلې شاعرۍ کې لګیا وي نو یو شاعر اصل خبر خلک اوري او یو د مولا خبر د منبر او د محراب نه اوري نو زه شعراو ته هم د دې ځای نه خپل خواست کوم چې زما معاشره او زما د نوجوان کل دا تاسو پسې روان دی
دا تاسو فالو کوي لګیا دي دا تاسو په دې اشعار باندې بل ژوندۍ ان شاء الله دې باندې راول غواړي نو زه صرف د شکریا د پر را پاسېدم وخت ډېر مختصر دی زه بیا هم د راتلونکي میلمنو که کم میلمانه ولاړ دي مالا خوند خدا راکوي چې ټول را سره ولاړ یي خو په زړه مې یو دا درد دی او دا ارمان پاتې شو چې ما هغه انتظام ونه کړو هغه سهولت مې ونه کړو ځکه چې زما که دلته کې اوس د 15 کالو ماشوم دی دام زما د زړه ټکور دی او زما د سر تاج دی او زما د پر عزت دی ځکه چې زما میلمه دی نو تاسو دلته کې ټول میلمانه راغلي زه د نه په دولاسي باندې معافي غواړم که چاته په انتظام کې څه کمې راغلي څه ګرمۍ کې کمې راغلي یا څه نور څه خصوصا میلمنو ته ویم خواست کوم چې ما نه څوک په دې باندې خفه نه شي او انشاءالله کلیزه د کلیزې مشاعرې انشاءالله زه اعلان کوم چې د دغه دارالعلوم افضلیین د شعبه ادب و تربیت زموږ اولس شعبې د الحمدلله د شعبه ادب و تربیت انشاءالله د دې انتظام به زه کوم ضروري نه چې بیا په اداره باندې وکم کېدای شي بیا درله په شادي حال کې وکم کېدای شي بهر وکم خو چې څومره خرچه ده انشاءالله به زه خپل جیب نه وساتم انشاءالله او د هغې اصل مقصد دا دی چې زمونږ شعرا چې کوم دي دا زمونږ د قوم سرمایه ده دا یو عظیمه سرمایه ده او دا شاعران او دا شعرا به مونږ ضایع کوو نه مونږ به د دې انشاءالله فایده کړو ما وختي خبره وکړه چې لا تاریخ شروع نو د شاعرانو تاریخ مخکې شروع شوی دی لا تاریخ هم شروع نو چې تاریخ شاعرانو تاریخ مخکې شروع دی نو زه په راتګ باندې د ټولو میلمنو شکریا ادا کوم انشاءالله څنګه چې زموږ شاعري ختمه شي نو لاندې زموږ کمپیوټر لیب دی انشاءالله هغه به دا مشران چې زموږ دواړه قدردان میلمانه دي ټول میلمانه دي بار بار ټول میلمانه دي خو بس میلمانه پکې بیا څه دغه وي نو د دې په لاس باندې انشاءالله لاندې د کمپیوټر لیب انشاءالله افتتاح کیږي او کم د کلي خلک دي نو ټولو ته خواست دی چې د یکم نوي انشاءالله انګلیش لینګویج کلاسز او د زمین سیف دین په خپل انداز باندې دغه کې انشاءالله او د کمپیوټر کلاسز ورسره د نرس نه تر میټریک په الحمدلله انګلیش لینګویج د انګلیش چې کوم میډیم دی هغه سکول پکې انشاءالله چې میټریک نه مان کوم ماشوم خارج دغه کیږي فارغيږي انشاءالله هغه به 4 درجه علم او حافظ قرآن به ورسره وي انشاءالله نو هغه به انداز باندې خپل پرمختګ کوي زه یو ځل بیا د خپل درنو شعراو شکریا ادا کوم او کوشش کوو انشاءالله چې د ماښام د اذان نه مخکې موږ خپل دا پروګرام راټول کوو انشاءالله او د هغې نه پس به انشاءالله وړه غونته دعوت دی د تاسو دپاره هم دی او زما د درنو میلمنو دپاره هم دی انشاءالله هغه دعوت به مو راسره بیا خورئ بیا به درته اجازت وي زه یو ځل بیا معافي غواړم د ټولو نه په کم انتظام باندې